رحمن رحمن ساعدني يا رحمن بسم الله الرحمن الرحيم. د سوالاتو جواباتو نشست هغه باقاعدګۍ سره وي او نن هم په هغه ترتیب باندې سوالات جوابات دي. نو څه خو په نیټ باندې بعضې کسانو سوالونه کړي دي، د هغې جوابونه هغه اول ورکو. اولنی سوال دا کړی دی، اکرام الله نومې دی، چې د سعودي حکومت سره روجا او اختر موږ ولې نه کوو. نو دا مسله موږ مخکې هم کړې ده، خو دا رمضان چې راشي نو خلکو ته دا ټولې مسلې بیا واپس راشي. یو ته تراویح یادې شي، څوک وایي دا 10 رکعته دي، څوک وایي دا 12 رکعته دي، څوک وایي دا 8 رکعته دي. یو دا مسله را مخې ته شي. یو دا چې د سعودي سره ولې نه کوو. نو دا جوابونه مونږ کړي هم دي، بار بار نیټ باندې هم وي، او نور علماء کرامو هم دا جوابونه باقاعدګۍ سره کړي دي. دا دغه ډېر تیز کوي، دا لږ کم کا. هغه وجه دا ده چې جدا ملک دی، دا جدا ملک دی، د هغې نه مونږ ته شرعي ثبوت نشي راتلی، د شریعت ثبوت. یو زما او ستا اورېدل دي، یو شرعي ثبوت دی. د هغې او زمونږ په منځ کې د اوقاتو ډېر لوی فرق دی، او د هغې په وجه باندې په یو علاقه کې میاشت لیدلی کېږي، بل کې نه لیدلی کېږي. نو هلته به میاشت لیدلی شوي، موږ به نه یې لیدلي، موږ به لیدلي، هغوی به نه یې لیدلي. د دې وجې نه موږ د هغوی سره یو ځای روجا او اختر نه که اتفاقي یو ځای شي، کله کله داسې وشي اتفاقي چې کوم دی اختر او روجه زمونږ یو ځای شي، دا به کېږي، ممکن ده. لکه مثلا دلته هم میاشت ښکاره شوه، هغه څنګه ښکاره شوه، هلته بیا ډېر وخت ولاړئ. دا میاشت او دا انور دا په رفتار کې دي، چکر لګئ، خو د انور رفتار تیز دی او د دې سپوږمۍ رفتار کم دی. نو دا انور ته په رفتار کې مخکې لاړ شي، د مزل تیز دی، دی ته مخکې لاړ شي. نو چې مخکې لاړ شي لکه فلاینګ کوچ او خرګاډۍ، تاسو سوچ وکئ که نه، اوس فلاینګ کوچ او خرګاډۍ د دې ځای نه روان شیرګل ته، او ښه په منډې ځګلوه، هغه په دې خوړ په پولم پورې وځي او دې ځای نه پسې موټر کې کېنه. نو هغه به لا د خوړ په چړۍ نه یې ختلي، موټر به چې کوم دی شیرګل بازار ته رسېد، سکاکوټ ته به هم رسېدلی. نو دا خبره ده چې دا کوم اوقاتو کې فرق دی، دا د دې نور او د سپوږمۍ نه د اوقات پیدا کېږي، او هغې په وجه باندې یو ځای کې میاشت لیدلی کېږي، بل ځای کې نه لیدلی کېږي. نور نه چې میاشت وروستو پاتې شي کم از کم 32 منټ، نو ایله په خوارو د لیدلو امکان دی، او دا میاشت کم از کم 32 منټ، زیات نه زیات 72 منټ پاتې کېدی شي. ور پرېوځي د هغې نه وروستو میاشت 32 منټ، 40 منټ، 45 منټ، 50 منټ، کم از زیات نه زیات څو ته رسي 72 منټه. قاضي خان زمونږ د فقه یو کتاب دی، د فتاوا، د فتاوا قاضي خان، هغې لیکلي چې په کومه زمانه کې د هغه تجربه ده چې 15 پاوه دا میاشت پاتې کېدی شي، د اولې شپې میاشت د نور نه وروستو 15 پاوه پاتې کېدی شي. نو د دې اختلاف د مطالعو په وجه باندې، د میاشتې د لیدلو د ځای په وجه باندې زمونږ اختر او روژه د هغوی سره یو ځای کېدل ضروري نه دي. که راغله اتفاقي چې دلته موږ هم میاشت ولیدله او هغوی هم ولیدله، بس خبره خلاصه ده. لکه اوس نن د هغوی روژه ده، زمونږ هم روژه ده، خو موږ په یو کم 10 باندې میاشت ولیدله، او هغوی په یو کم 10 د هغې پرون وه،
یو کم 13 هغې پرون میاشت نه ولیدلې د هغې په 13 باندې راغله په حقیقت کې مونږ د هغې سره یو شانتي نه شو بلکې مونږ ته یو ورځ بیا هم رستو شو د هغې وجه دا ده چې هغوی 13 د شعبان د میاشتې 13 ورځې پوره کړې او موږ د شعبان د میاشتې 13 ورځې نه دي پوره کړې موږ 29 پوره کړې نن د شعبان که دا میاشت نه وی ښکاره شوی نو نن به د شعبان د میاشتې 13مه ورځ وی نو بیا به زمونږ سبا له روژه وی د هغوی دقتاً چې پرون یې 29 تاریخ و د هغوی د هغوی نو هغې چې کوم دی هغه په 30 نو 30 پرون پوره شو د هغوی نن چې کوم دی روژه ده نو یکم رمضان په دغې بنیاد باندې چې کوم دی نو د هغوی راغی د هغې سره زمونږ اتفاق په دغې وجه باندې نه راځي سره ضد د وجه نه دی خو د یو ځای بل ځای نه یو خو شرعي ثبوت نه شرعي ثبوت دپاره ګواهان پکاري یوه علاقه پکاري دغه د ډېر بل وطن خبرې دي دویم سوال یو ملګري کړی کریم الله صاحب نوم یې دی چې مفتی منیب الرحمن دا خبره ټیک ده که د پوپلځی مفتی پوپلځی صاحب نو دا خو واضحه خبره ده دا خبره هم چې کوم دی نو بېشماره پیرې د دې جوابونه شوي دي موږ بیاناتو کې هم ویلي دي دا خبره موږ بار بار واضحه کړې ده چې مفتی منیب الرحمن صاحب هغه ښه سړی دی خو ماښام چې لږه غوندې نور پریوزي او تیاره لا نہیں لګېدلي نو هغه کور ته لاړ شوی ملک کے کسی بھی حصے میں چاند نظر نہیں آیا خیال کې ملاله او د ماښام د مانځه نه پس نیمه ګنټه پس دی اعلان کوي نو موږ ته دا ګیله کوو چې د خدای بنده لږ خو کښېنه که نه دا میاشت لیدل بیا یو علاقه کې او بل علاقه کې به خلکو لیدلي هغه غریبانان به بیا راځي د هغې سره به د راتلو انتظام وي که نه به وي ورسره زه خو دا ویم چې ګورنمنټ له پکار دي چې د دې خلکو دپاره انتظامات وکړي وړې وړې کمیټۍ هغه جوړې کړي ځای په ځای باندې مثلا په دې ځای کې کمیټي ده په جلاله کې د کمیټي په سخاکوټ کې د کمیټي ځای په ځای دا کمیټیانې جوړې شي وړې وړې کمیټیانې هغې به هغه خپل مقامي عالم ته ګواهي کوي هغه به هغه غټې کمیټۍ ته مشرې کمیټۍ ته چې کوم هغې ته پاس کوي نو اوس مصیبت دا دی چې هغه مشران چې کوم دی نیمه ګنټه نه کښېني زمونږ سپینګیري عالمان دا اویاو اتیاو کالو عالمان تاسو نن سبا خو دا ښه ده چې دا میډیا داسې ده چې د مفتی شهاب الدین پوپلځی صاحب په جومات کې مسجد قاسم علي خان کې بیګا د هلکانو لا یو ماته ښودله مشران علما ناستو سپینګیري علما ناستو او د 11-12 بجو پورې ناستو ګواهان هلته پکې زما شاګردان دي د هغه کمیټې ممبران دي د هغې پکې وو نو هغې ماته وی چې دونه ګواهان راله خو لا ورېږه فیصلې نه ده کړې دونه ګواهان راله فیصلې نه ده کړې بیا ماته پوره د هغه ګواهانو ډیټیل راورېږه چې نه که 10 کسان چې کوم دی نو هغه په دغه کې میاشت لیدلی شوې ده په پېښور کې او څه چې کوم دی نو په دا تفصیلي ماته رالیږلی دی چې پېښور کې یو زنانه او 9 کسانو سړو لنډي کوتل کې 15 بنو کې یو کس لکي مروت کې یو کس هنګو کې 3 مردان کې 15 دونه ډېر نو دا څه وخت راله دا غریبانانو ته 10:30 بجې چې کوم دی نو دا ټول دغه برابر شو او زما اشنا دي تللی هغه دې په 2 بجې باندې کور ته تللی نو تاسو په خپله سوچ وکئ چې مفتي منیب الرحمن دا خبره ټیک ده او که د زمونږ د دې ښایستو خوندورو سپینګیرو عالمانو چې دا دونه پټکي چې کوم دی نو په سري دا به درست دی دا خالص څوک تنخواه نه ورکوي څوک تنخواه نه ورکوي زموږ په وطن کې زموږ په پښتنو کې خو دا کار دی چې امام له کومه تنخواه موږ ورکوو نو هغې باندې زموږ نوم پرېوځي مطلب باندې پوه شوې په هغې چې کوم دی نو موږ ته او نو دغه علما خالص د الله چې دا فیصله حقه وشي فیصله صحیح وشي دا څه داسې ګپ شپ فیصله نه ده دا میاشت په کال کې یو ځل راځي دا په بنیادي ارکانو کې چې کوم دی د اسلام شامل د هغې دپاره دا علما چې دا دونه محنت کوي دا بېخوابي کوي لکه زه د باندې یو معمولي غوندې ملاګی یم یقین وساتئ زه بېګانې موده شوې خبره باندې پوه شوې ما وی ګیله به مې هم د خلکو ده نه چې هلکه نو مونږ خو دلته کې په دې شي باندې مو وي
هغه لږ دا شی هم لګولی و چې یاره دا څه شی وشي څه وشي هلکه لا یې وشي لا یې ټولو خلکو ته خو د هغې باوجود به خلکو ټلیفون کو ساعت په ساعت دمه مې نه دی کړی دی دمه مې نه دی کړی نو په یقین وساتئ په سر باندې مې دړو سهار مې مونځ چې کوم دی وکړو نو هغه یو تعلیم دلته سهار موږ مانځل پس تعلیم کوو نو ما مختصره غوندې تعلیم وکړو او بس بیا فورا کور ته لاړم خپل ذکر مې کو صورت یاسین مې وی بیا را خبر شوی نه یم صورت یاسین مې نو چې ما ټوله شپه روڼ کړې ده نو ته سوچ وکړه چې هغه مشران علما هغه ضعیفان هغه لوی لوی شیوخ شیخ القرآن شیخ الحدیث هغه خلک هغوی شپه روڼ کوي نو مزه ورته پکې میلاوي څه تنخواه ورکړي او خو دا نور ورپسې حکومت لګېدلی چې پوسته کېدلی وباسو ورې برابره وو او خو نور هم چې کوم دی حکومت یې راکاږي نو زمونږ علما دا حقاني علما دي دا صحیح علما دي د دې فیصلې درست دي اول که خو تاسو ونه منئ خفه کېږئ په نیمه شپې را باندې روژه مړه دا میاشت خو ماښام ښکاره کېږي او دوی خو په نیمه په 11 او په 12 بجې دا 11 12 بجې څه په ګپ نه دي دا غریبانان د یو ځای بل ځای نه راځي ته راشه که نه څوک د اتیانو دی څوک د شیرګل دی څوک چې کبدیانو د یو ځای دی څوک د بل ځای دی نو په شیرګل کې مولانا قاسم صاحب موجود دی څوک ورته راغلی چې ما میاشت لیدلې ده چا میاشت کتلې ده چا دغې میاشتې انتظام کړی دی د سخاکوټ نه ول څوک راغلی د جلالا نه ول څوک راغلی دی چې ما میاشت لیدلې او هغه علما دې ته ناست دي چې باقاعده خلک یې مقرر کړی چې بهی تاسو میاشت ګورئ دغه کې میاشت ګورئ تاسو هلته میاشت ګورئ او هغې چې میاشت وویني هغه باقاعده چې کوم دی نو بیا راشي خپل پیسې هغه خلک هم لګوي هغه خلک بلکې هغه پکې داسې غریبانان خلک دي چې هغه ملا ورله چې کوم دی نو کرایه ولګوي په ګاډي کې کښېنئ او قاسم علي خان جومات ته بوځي او هغې چې کوم دی نو ګواهي وکړي او هغې هغه د میاشتې نو دا خامخا دا خو 11 بجې دي دا چې 12 او 1 بجې ته ورسي هم څه خبره نه ده دې ته لږ سوچ کوئ دا په منډه باندې نه کېږي دا داسې نه ده چې هلکه بس تا اذان وشو مانځه ته ودرېږه 15 منټه کې مونځ شو بیا ځه نه دا د رمضان ثابتول دا داسې ټوکې نه دي دا هغې ګوري هغې کسان چې ګواهان راولي دغه کمره کې کښېني بیا د هغې نه هغه نه دلته ګواهي لري چې هغې وانه وري نو چې دنه ګواهي نو دی بیا دغه کمرې ته دننه دا پوره کبډي ده آسان کار خو نه دی په خبره باندې پوه شو نو دې ته لږ سوچ کوئ زمونږ علما دا په حق دي دا په درسته دي دا صحیح دي او دارنګې چې کوم دی دا دوی نور کسان هغه او خاص کر بیا زمونږ په وطن کې د دې سوات او دیر خلک هغې اکثر د حکومت سره ملګرتیا کوي نو د هغې نشم ویلی اوس د دغې ما سره څه جواب نشته چې دا ولې ورسره ملګرتیا کوي نو او زمونږ د علماو نه مني او هغه مني نو ښه کوي چې مني د حکومت هره خبره منل پکار دي خو د شریعت په باره کې شریعت سره چې خبره تصادم راغی مقابله راغله نو بیا به د حکومت نه مني بیا به د الله مني بیا به د شریعت مني بیا به د پیغمبر مني لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د خدای په نافرمانۍ کې د مخلوقو تابعداري نشته دی به هر حال دا یو سوال دی چې دا خو مخکې نه دی جواب شوی خو به هر حال نوکري بغیر د رشوت نه نه میلاوي دا خبره ما کړې وه یو سړی وایي زه حقدار یم زما سره کوالیفیکیشن د یو پوسټ برابر دی خو بغیر د پیسو ما ته نوکري نه میلاویږي او که چا ته میلاویږي نو هغه مخورث سړی وي نو هغه ته میلاو شي دا خبره موږ مخکې کړې وه چې دا رشوت ورکول ډېر لوی جرم دی او ډېره لویه ګناه ده اول خو دا کوشش کول پکار دی چې ځان ته سړی بچ کړي ور نه کړي دا رشوت خیر دی ځان له دې سخواري مزدوري کوي خو که نه بیا خامخا وایي چې زه دا نوکري کول غواړم زما نور اسباب نشته د ګټې وټې د رزق دپاره دا دی که دی رشوت ورکړي نو دی پې نه دی ګناهګار هغه اخیستونکی پې چې کوم دی نو ګناهګار دی خو په دې شرط باندې چې ګورې دی حقدار وي د دې نوکرۍ دا پکې شرط دی د سړی د نوکرۍ حقدار وي د سره هغه کوالیفیکیشن چې کوم ګورنمنټ یا یو ډپارټمنټ هغه د دغې نوکرۍ دپاره ایښودلی دی هغه کوالیفیکیشن د ده سره ښه دا بل سوال ملګري کړی دی بلال حضرت بلال نومې دی چې صدقه فطر د اوس نه موږ ورکولی شو که نه شو ورکولی غریبانان خلک ځکه چې د کرونا په وجه باندې هغه ټول خلک متاثر شوي دي
نو موږ د اوس نه صدقه فطر بالکل ورکولی شي که مال یې راوړی هم ښه ده مال هم راوړي بالکل ورکوي صدقه فطر کولی شي خبره باندې پوه شوې د اختر د مانځه نه مخکې په کار ده د اختر د مانځه نه مخکې په کار ده نو په دې نیت یې اوس کله صدقه فطر ورکوي چې یاره غریبانان به پې ځان لا اوړه راوړي وریجې به راوړي غوړي به راوړي نو بالکل د اوس نه صدقه فطر ورکوي نو صدقه فطر تقریبا څونه جوړېږي دې وخت کې په عام بازار کې وړه په څو باندې دي 900 خیر دی دا ریټ په ځای باندې نه ودرېږي انشاءالله چې سواله پکې خیري په 120 دا 1200 باندې بل په 1300 باندې اختر له به انشاءالله د امامانو له کار لږ جوړ شوی لږ به پیسې پکې ډېرې وشي که نه فی الحال 100 روپۍ که ورکوي سړی خو اصل خبره دا ده چې دا کومه تروړه چې دوی په 20 کیلو باندې خرڅوي نو دا 20 کیلو نه ده دا 20 کیلو نه دا 19 کیلو ده که دا تاسو وتلله که نه دا 19 کیلو ده نو په دغه لحاظ باندې بیا 110 روپۍ ورکوئ ښه دي 120 روپۍ ورکوئ زیاتې خیر دی که یو 15 روپۍ لاړې شي 10 روپۍ زیاتې لاړې شي نو خیر دی خو چې کمې لاړې نه شي او دا بیا تقسیمولی هم شي چې لکه اوس مثال یو کور کې 10 کسان دي او د هغې 1200 روپۍ جوړېږي 1500 یو سړي له ورکړه 1500 بل له ورکړه خیر داسې هم کولی شي نو صدقه فطر د اوس نه ورکولی شي دا بل ملګري سوال کړی دی عمر خان ممن چې یو سړي باندې چې کوم دی نو قرض وي او هغه مالک مړ شي تا باندې قرض دی د یو سړي او هغه سړی مړ شو د چا چې په تا باندې قرض دی نو دا ډېر پیسو سره موږ څه کوو په جومات کې ولګو یا نور په نیکۍ په کار کې دا خرج کړو څه چلو سره وکړو د دې خو اول دا ده چې کله دا مالک د پیسو مړ شو نو دغه پیسې د هغه وارثان که موجود وو نو وارثان له به یې ورکړي زامن به یې لوڼی به یې ښځه به یې روڼی به یې څوک به یې داسې د صالح علیه السلام خبر نه چې د ګټ نه راوځي څوک خو به یې که نه وارثان نو هغه وارثان ته پیسې حواله کړي چې هلکه د دې ستاسو د دې پلار په ما باندې 1000 روپۍ وي دا 1000 روپۍ چې کوم دی نو وایي نو اول خو به یې درنه وام نه خلي خو خیر ته به غاړه خپله خلاصه کړي که بیا بلکل هېڅ څوک یې نه وو تا ته د سره څوک معلوم نه وو نو څه وخت انتظار وکړه یاره څوک یې د پیدا کولو کوي که داسې هم نه وه هغه پیسې راواله جومات کې ولګوه مدرسه کې ولګوه غریبانانو له یې ورکړه کوم چې تا ته مناسب زیات ښکاري په دغه طریقه باندې خرج کا او په دې نیت یې خرج کا چې زما غاړه خلاصه شي او هغه ته د دې صدقې ثواب ورسي ښه دا بل ملګري څه مشکلات دي ورته ناصر خان ممن هغه الله پاک دې ټول مشکلات حل کي الله دې ټول رکاوټونه ختم کي د دنیا د آخر خوشحالۍ دی الله نصیب کړي ښه دا ملګري تپوس کړی دی نسوار روژه ماتېږي که نه مکروه کېږي پتا ہے کہ پتا ہوا فریدیہ میں لکھا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا لانجه دا ده چې هر سړی پوزه توره کې وي زه هینګرې وم روژه پې ماتېږي په نسوارو باندې روژه ماتېږي اوس تاسو نسواریان ما ته پاسئ نه ګینې زه ته پاسوم او هغه ما ته رښتیا وایي ما ته نسواریانو ویلي دي دا نسوار چې په خوله کې پراته نو خامخا د دې نه په لاړو کې تېرېږي څه نه څه هغې سره د نسوارو داسې بلورې خو نه دی بلورې د بلوري کې خوند نشته نه کاڼی دی نسوارو کې خوند دی چې خوند دی پکې نو چې هغه دې واچول نو د هغې سره د هغې خوند څه نه څه تېرېږي څه نه څه تېرېږي او دا فتاوا فریدیه تا صحیح کتلی نه ده دا چا سوال کړی دی مطلب باندې پوه شوې او هغه جواب داسې نه دی ورکړی خو دا چا چې لیکلی دی نو هغې کې لږ کمی پکې راغلی نو مکروه نه ده روژه پې ماتېږي ځکه چې ذره بر څیز تېر شو هلکه ماش او مچ څوک خوري مچ که دې تېر شي هم روژه ماته شو
که مجد تیر شو هم د روژه ماته شوه نو نسوار خو ستا د مزې دپارې دا دې ته خاپیرو نشه وایي نسوار چې چا نه یې اچوري د هغه اودس ماتی نه کېږي پخوا دا خلک دې پټو ته به دې ته کې زه ولاړ وم نو دې طرف ته یو هلک منډې والي مې څه کې لکه وي جي بار ته لږ ځم مې ښه زه دې ځای کې ولاړ دا بادۍ مبادۍ نه وي دا ځای نه ټول کولا وو او ونې بوټي هم داسې خاص نه نو چې هغه ښکته دې کندې ته کوزېده نو په دې جیب یې دا په مخ داسې لاس به په دې جیب که نه بیا په دې جیب کې لاس ورغی تادي په سړي باندې که نه نو خو بیا زما د سترګو نه پناه شو نو چې راغی نو ما ورته وی چې یاره پلانیه نومیناله غواړه شوه په دې کلي کې دی لانجه به راته جوړه شي هغه مې پلانیه ته چې بار ته تین تا په دې جیب کې دا لاس ته بار بار ورکول مړه استاد جو ستا مر څه ته خیالي ډېره پخوانۍ خبره ده ستا مر څه ته نو ما خیال مې دا و چې دلته ولاړم نور څوک نه خو ته روان وې په تا ته مې کتل ته راته ښکارېدې خو سترګې خو مې پټې کړې نه وې خیر هغه مې دا څه چلو نو ویې خند وی رښتیا درته ووایم مې بالکل راته رښتیا ووایه دروغو کې تا ته څه فایده ده او ما ته څه فایده ده په ایمان درته وایم موږ نسواریان چې اودس ماتو نو چې څو مو نسوار نه وي چوري نو اودس هم نه ماتېږي لوی بارم نه کېږي په ایمان دا راته هغه نسواري خبره کوله د دې سره استرخاء د مفاسدو دا رګونه مګونه سس دا نشه ده ډېره زبردسته چې ډېره زبردسته نشه ده نو نشه دا سړی ورسره عادت شوی دی ګنې دغه نسواري ما ماته ووایه ماښام چې روژه ماته کړي ښه کجوره هم پرې وخوره ښه شربت هم پرې وڅښه او وایم ماما نسوار واچوه زه چې چکر لګو که د تا سره 2 قدمه واغېستل نو ما له په دې پوزه دا ولګوي شي اغستې دی به ډوډۍ وخوري بیا به نسوار واچي دی به په ځای ناست وي د اسمان به پرې ګرځي نو چې دا چکر بې بس شي د هغې نه بعد به بیا ګنې زه دا نسواریان بیا بار یو ځای شي وایي چې دا ملا دا خبره رښتیا وکړه نو دا نسوار خراب شی دی مردار شی دی سخا شی دی مړه دا خوله پاکه خدای د لا اله الا الله دپاره د خدای د نوم دپاره ذکر دپاره تلاوت دپاره هغه روژه ماتېدل او غیر ماتېدل خو یې په ځای پرېږده خو مړه دا څه مرداري دا لرکۍ ځان ترې خلاص کړي خبره پوه شوې نو زما په خپل خیال دا چې په دې باندې روژه ماتېږي دا خو که داسې مونږ د عوامو زموږ وروڼو کې دا کار دی چې د نوک ځای وله پیدا کړه نو سوک پکې بیا ځای خبره پوه شوې سبا به وایي په سګرټ هم نه ماتېږي بل به وایي چې نه مړه داسې چې چیلم باندې هم نه ماتېږي دا خو هسې د مولیانو خبرې جوړې دي نه مړه داسې ګیلاس دې موبه که په دې منځ کې اوس کې بیا په دې هم نه ماتېږي تاسو خیال ته راغله پخوا به مونږ ته مولیانو وي چې په سرتوره مونځ نه کېږي په سرتوره دا مشرانو نه تپوس وکړي په سرتوره مونځ نه کېږي نو موږ به په دې خوړ کې څاروي سره نو چې مونځ به مو کوو دا ګریوان به مو کولاو نو دا ګریوان دا به مو روجت که داسې دا به م په دې سر واچو دا کمیس به م روجت که په سر به م واچو چې سرتوره باندې خو مونځ نه کېږي که نه او یا به موږ د درب یو ډکې او دغه کو او هم د سر نه چاپېره کړو نو هغه نو ټوپۍ نه جوړېږي خو موږ په ځان له خپله حیله خو کوله موږ هم د معمولي خلک خو نه یو که نه خیال کې م راځي دا هغه وخت کې دا خبره هغوی سخته نیولې وه حالانکه سرتوره باندې مونځ کېږي همیشه به نه کېږي خو که یو ځل وکړو کېږي پې خو د نوي رڼا ملایان رالو هغوی به کېږي نه مړه کمیس وباسه هم مونځ وباسه هم مونځ کېږي او دونه ګران خبره مولا وی په ډېران مونځ نه کېږي هغه یو دپاسې پاګل یې ما پرون کو کېده دغه مونځ دی که نو چې د نوک ځای دی وله پیدا کړه نو څوک پکې ځای پخوا دې ټولو مشرانو پټکي په سره ول ټولو مشرانو امیانو پټکي به په سره ول نو اوس چې خلکو ته وایي چې مړه په سرتوره مونځ کېږي نو هغه سپین ګیرو پټکي وغورځول هغه ډېر سپینې ګیرې د حیا نه چې کوم دی نو اوس هم پکې ډېر کوټه سرې ګرځي که نه خو بیا هم ټوپۍ د مشران په سرې دا کشرانو خود ټوپۍ پرېښوده چې ضرورت دی چې ټوپۍ په سر نو دا خبره غلطه ده ښه دې ته سوچ وکړئ دا بل مې سوال لیکلی ملګري چې کوم سړی روژې نه نیسي د بوډاوالي په وجه یا د بیمارۍ په وجه د روژې فدیه د پوره میاشتې
به ورکوي اوس ورکولی شي. دا یاد ساته چې د بیمارۍ په وجه یو سړی روژه نه نیسي نو هغه چې کله ښه شي د هغې روژې قضا پرې لازمه ده. البته که داسې زیات بوډا دی دونه ضعیف دی چې د هغه هوش او حواس خو په ځای دي خو روژه ټینګولی نه شي نو هغه به فدیه ورکوي خو د ټولو روژو مخکې نه شي ورکولی. هغه فدیه په ده لا راغلې نه ده. فدیه به هله راشي چې نننۍ ورځ روژه نو د نن ورځې فدیه د سبا ورځې روژه یې ونیوله یا د وی نه نیوله روژه پرې راغله د هغې فدیه بله اوس که یو سړی بوډا دی ضعیف دی او دی په 10 روژې تېرې شو بیا مړ شو نو ده باندې د دغه 10 روژو فدیه لازمه ده د نورو پرې نه ده لازمه. خبره باندې پوه شوې د هغه باقي 100 پرې نه ده ښه خو مخکې به یې نه شي ورکولی. دا سړی په یو خطا ده یو هیره ده. تپوس دا دی یو سړی چې کوم دی په رمضان کې په خطا څه وخوري نو زه ورته ویلی شم چې مه خوره رمضان دی. یو خطا ده یو نسیان دی هیره. خطا دې ته وایي چې یو سړي ته روژه یاد دی خوله اینځي یا دی مخ اینځي دی خولې ته د اوبه واچولې نو د ده ته روژه باقاعده یاده ده خو ناڅاپه تېرې شوې دې ته وایي خطا. په دې د ده روژه ماته شوه نور اوبه به دې د دې روژې پې قضا لازمه ده او دا روژه به سر ته رسوي. هسې نه چې دا سوچ روژه خو مې هسې ماته شوه نو راشه اوس ښه چې کوم دی سره چای وڅښه هلک پاسې مې ماشوم ویلي که نه سره چای دغه دپاره د کرونا دپاره نو سره چای وڅښه خو خیر هغه بیا ویلي و چې تاسو خو زه وشرمولم دود پتیس کوي بیا دا خبره کړې وه که نه نو دی وایي چې زه غواړم روژه ما دود پتی به وڅښم که نه دود پتی به نه څښې نه به سره څښې نه به دود پتی څښې دا خبره ختم ده. سا روژه به سر ته رسې دا د روژې احترام دی د دې میاشتې ښه. او یو دا نسیان دې ته وایي سړي د روژه یاده نه ده ګیلاس یې ډک او په سر یې راواړو نو ده ته یاد دهاني بده نه ده یاده کوه خبره پوه شوې او بلکې د یاده نه دا زموږ د خولې نه غیر ارادي ته وروځي خو که دا ګیلاس یې ومسکه او تا ورته ونه وي نو ته به هم ګناهګار نه او هغه هم پې ګناهګار نه دا خدای مېلمستیا وکړه هغه ته هغه له یې مېلمستیا ورکړله او مې روژه وشوه هم خرما هم ثواب او مې اوبه وڅښلې او هم چې کوم دی روژه یې وشوله دا یو ملګري تپوس کړی دی چې زموږ د کلي بعضې ملګري وایي چې ته دا اعتراض کوي چې ته خپل جومات پرېږدې او بل جومات ته ځې یعنې د جمعې مونځ له دا څنګه دي دا ښه دي خیر دی سړی وایي چې زه یو داسې ځای ته لاړ شم چې هغې کې جمع هم درنه وي هغې کې ما ته د مسایلو پته مو لګي هغې کې زه خاصو اعمالو له راشم لکه مثال دا تاسو چې د مختلفو اطرافو نه راغلي یئ که نه نو دلته کې یوازې د مونځ نه نه راغلي تاسو دې له راغلي چې مونږ بیان هم واورو تقریر هم واورو اولنۍ خبره. دویمه دا ده چې مونږ ختم وکړو د درود شریف خیال کې مراله په جهر باندې که موقعي ذکر هم پکې وکړو د هغې نه بعد چې کوم دی نو دا نشست قایم شي او دا دغه نو ته دا نیت وکړه چې دا نیت دې وکړه دا ټولې خبرې ختمې شوې تللی شي یو سړی بل جومات ته غټې جمیله دا تللی شي دې کې څه نقصان نشته. دا تپوس یې کړی چې د سبا د مانځه نه وروستو خلک فورا ویده کېږي دا عمل مکروه دی ښه نه دی خو د روژه کې خلک معذور غوندې وي معذور دای چې یو خو د شپې مکمل خوب نه وي شوی بل وروستو خلک چې کوم دی نو هغه مزدورۍ ته وځي کاروبار ته وځي نو چې د شپې هم خوب ونه کړي په ټوله شپه کې 3 غنټې خوب نه برابرېږي ځکه چې تراویح کوي بیا پېشمني ته پاسي نو په ټوله شپه کې خوب نه پوره کېږي نو دغه خوب بغیر د ضرورت نه دا مکروه دی دا نه دی پکار دا د برکت وخت دی د ذکر و اذکار وخت دی
نو صحاده پورې ذکر اذکار کوي فورا خیر دې مود کیږي یو 100 منټه پس ود کیږي بیا پکې چې کوم دنه نقصان نشته خادابل ملګری تپوس کړي ره چې د خطبه په وخت کې به امام ته ګوري کنه امام ته به ګوري توجه به امام طرف ته دا مخکې تیر شوی دی موږ ویلیم دي او دا هم یو خبره موږ ویلې و چې دا د جمعې دا خطبه دا چې کومه ده په دې جنت کې به یو ما کیږي هغه کې به کیږي الله تعالی به پکې خطبه وي الله به تقریر کوي موږ تقریر وایو بیان ورته وایو خطبه ورته وایو دا الفاظ بدل دي مطلب یو دی دا خطبه به الله پاک کوي نو دا ټول خلق به الله طرف ته متوجي نو علما فرمایي چې د جمعې په خطبه کې به هم ته عالم ته خطبه ویونکي ته متوجي دا تپوس دی چې د جنابت په حالت کې آیت الکرسی نه دا نشي ویلی دا د قرآن آیتونه دي ذکر کولی شي لا اله الا الله ویلی شي استغفار ویلی شي او د قرآن آیتونه دي نو جنابت په حالت کې بلا نه وي یا د حیض په حالت کې زنانه ته حیض دا فیسبوک باندې یو ملګري سوال کړی دی حنیف خان موږ په سعودي کې خپل دیره کې تراویح کوو نو دا کیږي کنه او بالکل کیږي ځکه چې هلته خو مکمله پابندي ده په سعودي کې خو په ټولو جوماتونو باندې پابندي لګولې ده جوماتونه چې کوم دی نو هغه تاله کړي دي نو هلته کې عام مونځ پکې نه کیږي نو تراویح خو پکې خود نه کیږي نو تراویح بالکل په خپله دیره کې باقاعدګۍ سره کولی شي یو امام شي نور ورپسې مقتدیان شي او لا ډېر په دغې کم خلک چې هلته کې کار لتلی مزدورۍ لتلی دي هغې کې حافظان هم حافظان پکې هم علما دا پکې هم ځکه چې زما هلته ډېر شاګردان دي علما دي حافظان دي هغې هلته ځان له خپلې خوارۍ مزدورۍ کوي څه کاروبار کوي زه چې لاړ شم زما ملاقات له راځي په روز کالم چې کوم دی ډېر کسان داسې راغلي وو چې هغه ښه علما وو باقاعده عالمان دي او یو قاري صاحب فارغ دی حافظ دی بهترین قاري دی نو هغه لږ د ځای لرې نو ما ته وایي چې یاره ملاقات ته مې ډېر ښه کېږي خو دلته که اوس چوټي هم راته نه میلاوېږي نو داسې علما هم پکې دي حافظان هم پکې نو هغه یو مخکې کوي ختم پکې وکړي دا به ملا بیا له مزه دا عثمان علي فیسبوک باندې تپوس کړی دی زما کویدن شوې ده اوس مې وس نه کېږي او هغوی کالي یادوي څه وظیفه راکوي دا اول خو زموږ د پښتنو مسلمانانو دا ډېر لوی کمزوري ده چې زما لور له به 100 تولې کالی کوي او زما لور له به 10 تولې کالی کوي نو دا ډېر زیاتی دی په کار دا ده چې دا یو سړی چې لور چاله ورکوي او یو سړی چې د چا لور خپل زوی له کوي نو دا د دوستۍ دپاره کوي د مینې محبت دپاره کوي څوک یې نه دي خبره پوه شي اوس چپړ پلار دی بوډا خو پلار خو دی څه وبې کوي مزدوري کولی شي تا له پټي کې ګوټ کولی شي دوکانداري کولی شي نو دی وایي چې دا زه خرڅومه په 1.5 ارب روپۍ باندې نو څوک یې اخیستی شي بیا دا خبره ته ما لور ما تاله درکړه بلکل ته زما دوست دی تاله مې درکړه خو بس یو 100 تولې به کالی وکړي خبره پوه شوې 100 تولې به کالی وکړي یو 50 په جوړې وکړي او 10 مرلې به پسې پلاټ ولیکي یا به تیار کور پسې ولیکي دا دشمني ده دا دوستي نه ده داسې خلکو سره دوستیانې مه کوئ داسې خلکو سره خوار پړق ځای وګوره دینداري پکې وګوره چې سبا د ملا ماتوي د هغې نه ښه دا ده چې نو خیر دی غریب خو خپل راکړې وظیفه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا 1500 پیرې د دې نه مخکې وروستو سلسل پیرې درود شریف دا هر ماسخوتن یا پېشمني ټایم کې اوس روژه ده دا کوه انشاءالله الله پاک به او د الله نه دعا غواړه مخکې سل پیرې درود شریف وروستو سل پیرې درود شریف او د دې سره چې کوم دی 1500 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا ووایه او بیا د الله نه دعا وغواړه
یوازې دغه نه بېشماره نورې دعاګانې ته موږ غواړه الله پاک به انشاءالله حالات ښه کړي. دا ملګري د صبغت الله هغه تپوس کړی دی بانګیان جنګولو کې ګناه انتهایی ظلم دی. بانګیان نه هر د سا خاون حیوانات که بانګیانی که غویانی که سړنګانی ګډانی زمونږ په پښتنو کې هم شته او په دې بار ملکونو کې په انګریزانو کې کافرانو کې سویډن کې دې ملکونو کې دا شی دی. اوس خو دغه شی فیسبوک باندې خلک ګوري په دې باندې قسم قسم نو دا انتهایی ګناه ده انتهایی جرم دی. دومره لویه ګناه ده چې په دغه سارو کې خو به یو خامخا یا په دې کې مړ کېږي یا به زخمي کېږي یا به خپه ماتېږي یا به سر ماتېږي. اوس دا غلطي خو ستا ده ته د هغه نه معافي غوښتی شي پوهېږي ما ته معافي وکړم ته د هغه په ژبه پوهېږې معافي خو درته نه ده کړې. د دې وجې نه فرمایي چې د یو سړي جهنم ته د تلو دپاره په کور کې یو څاروی پوره دی او جنت ته د تلو دپاره په کور کې یو څاروی پوره. څه معنا؟ یعنی که دی د دې څاروي حفاظت کوي د اوبو د ګیا د سوري د ګرمۍ د یخنۍ نو دا دې سړي ته به خدای د دې څاروي په خدمت په برکت جنت ورکړي. او یو سړی د څاروی ساتلی دی کار هم پرې کوي پی هم ترې اخلي مثال په طور باندې خو نه د ګیا نه د اوبو خیال ساتي نه د ګرمۍ او د یخنۍ خیال هم د دې په وجه باندې به جهنم ته. تاسو دې تعلیم کې بار بار اورئ که نه تعلیم کې فضایل اعمال کې چې یوې ښځې چې هغه نیکوکاره ښځه وه پیشو یې بنده کړه د هغې نه حلوا خوړلې وړې وړې ته خوړلي نو پیشو یې بنده کړې نو دې ورله په خپله هم خوراک نه ورکوه هغې هم پرېښودلې هم نه چې ځان له چې تمنګکان لټولی وې نه دقه حالت کې مړه شو. دا زبرګه ښځه الله د هغې پیشو په وجه په جهنم کې داخله کړه. رسول الله مبارک فرمایي حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام یو بدکاره بد چلنده ښځه وه په لاره تله روانه وه یو کوترې سپی ولید په خټو کې ژبې والي اوبه نه دې چې کوم دی خپله لوپټه سیرې کړه دوه درې لړه او خپله پیزار او پڼه یا موزه هغې پسې وتړله کوي ته یې ښکته کړه او هغه سپي له یې اوبه ورکړې. سپی مردار حیوان دی سپي له چې کوم دی نو اوبه ورکړي الله هغه بدکاره ښځه نیکوکاره کړه او د هغې سپي د خدمت په برکت الله جنت ته بوتله. تاسو سوچ وکړئ چې سړی څاروي جنګوي او هغې ته تکلیف رسي د هغې د چا سر ماتېږي د چا خپې ماتېږي د چا ښکر ماتېږي چا ته یو تکلیف رسي دا عظیم نبي رسول الله د دې نه منع کړی. حدیث شریف کې ترمذي شریف حدیث دی چې دا بالکل منع راغلی د دې نه دا مه جنګوئ. ښه موبایل کې د تلاوت آداب نو دا ده چې کله موبایل بند کړي خو بیا خیر دی څه دغه نشته دی خو چې کله تا موبایل کولاو کړو موبایل دې کولاو کړو نو د دې لپاره بیا اودس ضروري دی. دا چې ته په هغه ګوته باندې څنګه هغه صفحه داسې اړې نو دا داسې ده لکه د قرآن مجید د کاغذ پاڼه دا چې ته داسې اړې هغې دپاره اودس ضروري دی. دې دپاره اودس چې کوم دی ضروري دی او تلاوت پکې کولی شي ښه دی. البته زیات خوندناک تلاوت هغه د قرآن مجید د کتاب په شکل دی او دغه خبره هم پکې که نه چې یاره صحیح الفاظ د هغې چې کوم دی درست وي نو چې نو بیا کېږي خیر دی تلاوت پکې خو چې الفاظ یې صحیح وي صحیح چاپ وي. ښه دا ملګري تپوس کړی دی حبیب چې په نار روژه کېږي او کېږي خو ښه ځان له سزا ورکول دي. په ناره روژه کېږي خو ځان له سزا ورکول بلکې په پېشمني کې د پېشمني په وخت کې خوراک کول دا برکت دی په دې کې. ترمذي شریف کې حدیث دی نبي علیه الصلاة والسلام پېشمنۍ کو ډوډۍ خوړه یو صحابي راغی خوا کې ورسره کېناست نبي علیه الصلاة والسلام راغله ما سره ډوډۍ وخوړه هغه ورسره ونه خوړه. نبي علیه الصلاة والسلام دوی فی السحور برکت د پېشمني په ډوډۍ کې برکت دی. دا سړی وروسته وایي چې کله نبي علیه الصلاة والسلام سره ما ډوډۍ ونه خوړه او زه لاړم بیا ډېر خفه وم چې دا مې څه وکړو. ګوره رسول الله مبارک راته وایي چې ما سره کښېنه ما سره ډوډۍ خو تا
د نبی علیه السلام خبره یو قسم ونه منله نو یې ډېر زیات خفه نو پېشمنۍ کوئ په نهار روژه ونیسئ کېږي خو بهتره خبره نه ده. دا زاهد خان بل ملګري تپوس کړی دی موږ سعودي کې نور کله 8 رکعته تراویح کولې اوس کرفي ده اوس به 100 رکعته کوو دا 8 رکعته چې موږ کړي دا موږ ښه نه دي کړي 20 رکعته تراویح دي 8 رکعته چې کوم دی نو د اهل حدیثو د ځانه جوړ کړي دي هغې ته قیام اللیل وایي قیام رمضان ورته نه وایي تراویح ته قیام رمضان وایي او دغه 8 رکعته چې دین دا قیام اللیل دی یعنی دا د تهجد مونځ دی دا څه مونځ دی تهجد نو د تهجد به موږ تراویح 20 رکعته دي اوس چې تاسو په 13 کې کوئ نو باقاعده به 20 رکعته چې کوم دی نو تراویح کوئ. دا محمد وقاص حقانی توبه سره پردی حق معاف کیږي کنه نه پردی حق نه معاف کیږي حقدار ته به حق رسې کاغه پیسې وي کاغه هر څه شی چې په هر طریقه چې که مخامخ نه شي ورته نو په هر طریقه چې وته ورسوه په توبه نه معاف کیږي په پردی حق تا معاف کیږي خو چونکه حق د انسان دی د انسان حق الله نه معاف کیږي. دا ضیاء الرحمن مرګري تپوس کړی دی د حیض په حالت کې زنانه سبق لتلی شي کنه او سبق لتلی شي قرآن مجید به نه رالي قرآن مجید به نه رالي او ښه دا ده چې د لاسو ته دستانې یا څه واچوي کوم کتاب اړی راړی نو هغه دې په پاڼه دي چې کوم دی دستانه به اوس شته که نه او د کرونا خو بلا شي پلاستیکو هغه دستانې راوښکړي که نه پوه شوې نو هغه سبق ویلی شي البته د قرآن الفاظ به نه وي د قرآن الفاظ به نه وي ښه. ذکا الله بل ملګري هغه تپوس کړی دی که مماتی کې پیچھے نماز پڑھنا جائز دا زموږ عقیده ده چې نبی علیه الصلاة والسلام بلکې ټول انبیا علیهم السلام په دې خپل قبر کې ژوندي دي په خپل قبرونو کې ژوندي دي. نبی علیه السلام معراج راتلو د حضرت موسی علیه السلام په قبر لاړ مونځ کې ولاړو په قبر کې په مونځ باندې ولاړو مونځ یې کوو او داسې نور هم ډېر واقعات راغلي تفصیلي خبره ده او څوک چې دا عقیده لري چې انبیا علیهم السلام دا په قبر کې مړه دي نو دا امامان کول نه دي پکار. دا بل ملګري اسرار دا یو بیمار ته د ساه اغستلو تکلیف دی دا سینې تکلیفي بعضې ساه اغستلو ته رغی نو هغه انهیلر ورته وایي که څه ورته وایي هغې کې باقاعده چې که به دی نو دوایي ده نو هغه چې خولې ته دغه کړي نو هغه دې مرۍ ته لاړه شي په دې روژه ماتېږي دی دې ګزاره کوي که بیخي روژه نه شي ټینګولی نو بیا روژه دې نه نیسي په اسان ورځو کې به یې ونیسي خو که دغه استعمالوي د هغې سره به چې کوم دی روژه ماتېږي ځکه هغه شکل کې ده خو دوایي د هغه تېرېږي ښه. دا واجد علي ملګري تپوس کړی د حلال روزګار یا نوکرۍ دپاره وظیفه نو دې دپاره اول خو 200 پیرې صورت اخلاص وایه او بیا دلته کې د هلکان ناست دي دینه وظیفه حاصله که د حاجاتو لپاره او یو د مټ یو تعویض د مخې د خلاصېدو هغه به دله درکړي او دغه دعا به هر مانځه پسې وی دا دوی چې کومه دعا درکړي هغه داسې په یادو په 2 ټکو نه ویلی کېږي هغه باقاعده مونږ لیکلي دي په کمپیوټر باندې او پریس کړي مو دي نو هغه به در دعا درکړي انشاءالله خدای پاک به درته حلال روزګار بس هغې نه بیا هغه دغه وکړي که نه نو دا کومه تپوس چې و د دې چونکې هغه ملګري په فیسبوک باندې تپوس کړی دی نو دا به تا ته انشاءالله په نیټ باندې میلاو شي بیا وګوره فیسبوک باندې وګوره دغه دعا به هر مانځه پسې وی او دا صورت اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا به چې کوم دی د ورځې 200 پیرې وی نو که هر مانځه پسې 40 پیرې وی که سهار ماښام سلسل پیرې وی او که نه په یو ځل 200 پیرې وی نو ویلی شي په دای کې انشاءالله خدای پاک به ورته
د حلال رزق چې کوم دی نصیب کړي. نور څه خبره ونه دا دغه خبره ده. کوشش کوئ چې دغه ته بل د اوقاتو لپاره مونږ هغه نقشې دغه کړې وي نو هغه داسې وکړئ چې دا هلکان به تاسو ته یوه نقشه درکړي خو داسې کس ته به یې ورکوي چې هغه به ترې د 10 نه واله 20 پورې نورې فوټوسټیټ کوي. شته پکې داسې ځوانان ورکړي دي؟ ښه بیا خو ماشاءالله دلته چې کوم کسان پاتې هغې ته ورکوي او بل دا دی که دغه خامخا دا هغې کې هغه لاندې دغه لګېدلی دی نه پته پکې ورکړې ده انډرګراونډ په دغه کې دغه شیرګل کې څه دی المدینه ګرافس هغې کې کوم دی نو هغې نه ځان له فوټو هغې سره تیار پروت دی نو هغې نه فوټو سټیټ کوي. بیا د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د نیټ ته د هلکانو ورکړی دی دغه نقشه هغه ځان له ډاونلوډ کوي چې کوم کسان په دې باندې پوهېږي. الله دې موږ ته عمل نصیب کړي.